والو داسې د کنجوړو ښځو نه ځان وساتئ، کنې د پیسو دپاره دغه ښځې هر قسمه کارونه کوي او قسم کارونو ته لاس اچوي. راځئ مینهوالو موږ سره په دې ویډیو کې مکمل حقیقت وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو نن سبا داسې ورځې دي چې دغه شانتې ډېرې زیاتې سختې دا کنجرې ښځې راوتې دي د پیسو دپاره قسم کارونه کوي. مینهوالو تاسو په دې تصویرانو کې کتلی شئ چې دغه جینۍ د پیسو دپاره دغه کس سره څنګه نخرې کوي. په دغه طریقه باندې د دا کې په خاطر کوي چې دا وایي دا دغه فکر کوي چې د ده نه به زه په دې طریقه باندې پیسې وباسم، دا به د ده په ما سره مینه یې نه پیدا شي او دا به په ما باندې مین شي او دا به بیا په ما باندې خرچې کوي. مینهوالو دغه د پیسو په خاطر باندې دغه جینۍ چې دا نو دغه یعنې د پلار په عمر باندې د پلار په عمر سړي سره دغه قسمه نخرې کوي، کله پرې هغه خولې لګوي، کله یې ځان ته رانږدې کوي. خو مینهوالو دا جینۍ مونږ ټیک نه ده، پلار څه چې دي نو د دې جینۍ نه وړاندې دي. نو مینهوالو چې کله بیا دا جینۍ د دغه سړي د غلط کار نه انکار وکړي نو دوی بیا مجبوره شي دوی بیا ایسته قتل کړي. نو بیا دوی دغه شانتې د سړک د پاسه ګرځي او بیا په سوشل میډیا باندې اوازونه کوي چې یعنې موږ ته د انصاف میلو شي، موږ سره ظلم شوی، زیاتی شوی. نو مینهوالو چې د انصاف غوښتنې نه د مخکې اول دا فکر وکړي چې ما به آخر څه کارونه کول او ولې زه داسې کارونه کوم. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې د غلط کار نه راول مخکې سوچ وکړه چې دا زه څه کارونه کوم. مینهوالو چې داسې کارونه چې مخکې سوچ وکړي نو بیا هېڅکله داسې څه حادثه مخې ته نه شي راتلی. مینهوالو زموږ د سره تر نن څه خبر د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، پکې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.